أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. گذشته گفتگو که مو دی موضوع اهمیت و قدر و قیمت بیان کړو، چې مومن اوصاف، مومن صفات دینه خبرېدل څومره اهمیت لري، څومره عظمت لري، څومره زیات قدر و قیمت ده، دا بیان کړو. او نن مو کوشش کوو چې قرآن آیاتو روشنی کې مو دا عرض کړو چې مومن اوصاف قرآن کې کثرت سے بیان شوی دی، و روایاتو کې، احادیثو کې، کلام اهل بیت کې بیان شوی دی. اول ما کوشش کوو قرآن آیاتو کې کوم کلی صفات بیان شوی دي هغه متاسو خدمت کې عرض کوم. قرآن کې مختلفو مقاماتو کې، مختلفو آیاتو کې، مختلفو سورو کې مومن اوصاف او صفات بیان کړی دي. خو اول مو سوره مومنون ابتدا کوو. سویل چې د سورې نه ما اندی واجنه سوره مومنون ده، چې د کې مومن اوصاف بیان شوی دي، مومن صفات و مومن خصلتونو کې بیان شوی دي. او قرآن کې مختلفو طریقو سره بیان کړي، مختلفو نامو سره مومنینو ذکر کړی دی. او د کې صریحا د سورې کې مومنین نامه خسته ده، قد افلح المؤمنون. اگر چې نورو نامو سره ذکر شوی دي، متقین سورات کې بیان شوی دي، عباد الرحمن سورات کې بیان شوی دي، محسنین او صابرین او مخبتین، مختلفو نامو سره ابرار او مقربین، دا ټوله مؤمنین دي. هغه صفات بیان شوی دي قرآن کې. هم اول هغه آیاتونه بیانو چې کوم کې صراحت سره قرآن بیان کړی دي مؤمنینو صفات. نغه کې اول سورې کوم انتخاب کړی دی، کوم آیاتونه انتخاب کړی دی، سورې مومنون ابتدایي آیات دي. څنګه کې خداوند متعال ارشاد کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند متعال اول مؤمنین مبارکه دا انسانو ته تشویق ورکړي، د مسلمانانو ته، مؤمنینو ته، چې قد افلح المؤمنون. صفاتو بینول نه مخکې ویل چې مؤمنین کامیاب دي، حقیقي کامیابی او فلاح هغه مؤمنینو حصے کې ده. مؤمنین کامیاب دي. قد افلح المؤمنون، قد تحقیق پر راځي عربی زبان کې. قد یعنی یقینا، قطعا دا کامیاب دي، د کې څه شک نشته چې مؤمنین کامیاب دي. حقیقي کامیابی، فلاح هغه مؤمنینو حصے کې ده. کامیابی تصور یا ایمو نظر کې او قرآن او حدیث نظر کې کېدای شي مختلف دي. ایمو نظر کې کامیابی تصور اگر چې دا موضوع نه ده، خو مختصرا دا عرض وکړم چې ایمو نظر کې کامیابی داره چې چا څه زیاته پیسې وي، ثروت وي، مال او دولت وي، جایداد وي، بانک بیلنس وسه زیات وي، هغه ته کامیاب انسان یې. یا چا کاروبار بزنس بهترین وي، هغه ته هیڅ کامیاب انسان. او قرآن چا ته کامیاب نه وي، هغه به دو آیاتو روشنی کې مکسو. اهل بیت چا ته کامیاب نه وي، کامیاب ترین انسان چوک د اهل بیت نظر کې، قرآن نظر کې، هغه به د کې مو ان شاء الله تاسو خدمت کې عرض کوم. نو قرآن کې چې قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب دي. مؤمنین کامیاب دي. هغه صفات شه دي، اول تشویق ورکړي چې مؤمنین کامیاب دي. هغه صفات، هغه خصوصیات، اوصاف چې دغه نورسته غبي نه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنین هغه دي، اول صفات دي سورې کې کوم ذکر کړل دي، چې هغه المنزو کې خاشع وي، هغه المنزو کې خشوع خضوع وي. خشوع یعنی تواضع، عاجزی، انکساری. خشوع ظاهریه کېدای شي،
قلبی عقیده شي، یعنی مادي لحاظ نه خشوع اطلاق کېږي. د لفظ اطلاق شوی د قرآن کې دوه معنو کې استعمال شوی ده. مثلا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. دلته قلبي خشوع کې استعمال شوی ده چې انسان باطن کې خشوع وي. ویلې ځنه ډېر د سوي څه ظاهري بدني لحاظ نه جسماني لحاظ نه خاشع وي، متواضع وي، خو نه تکبر ورکوي، غرور ورکوي. مؤمن هغه دی چې هغه باطني لحاظ نه هم قلبي لحاظ نه هم خاشع وي و ظاهري لحاظ نه اعضاء او جوارح کې هغه خشوع وي. مؤمنین هغه دي چې الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې لمانځه کې خاشع وي. یعنی دای نه دی ویلي قرآن کې چې مؤمنین هغه دي چې هغه لمانځونه کوي، هغه خو اصلا مؤمنو دایرې نه خارج دي چې هغه لمانځ نه کوي. کوم کس لمانځ نه کوي هغه خارج دي. یعنی مؤمنین هغه دي چې لمانځه کې خاشع وي. دی مطلب دا چې کوم خاشع نه وي هغه حقيقي مؤمن نه دی، کله لمانځونه کوي. ویلې ځنه ځای کې قرآن کې دا ویلي چې ویل للمصلين، ډېر داسې کسان دي چې هغه لمانځونه کوي، لمونځ کوي، خو هغوی باندې افسوس کړی دی. ویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هغه کسان چې لمانځونه غافل وي، یعنی لمانځونه کوي خو لمانځونه غافل مطلب دا چې مثلا ټایم باندې نه کوي، یو توجه سره نه کوي، حضور قلب سره نه کوي، په موت عملی کوي. هغوی دپاره چې ویل دي چې ویل للمصلين. خو مؤمن چې کوم دی هغه لمانځه کې خشوع وي، خشوع خضوع وي، قلبي وي او ظاهري وي. ویلې چې انسان قلب که خاشع نه دی هغه خپل لاسونه لمانځه کې نه ودرېږي. دی وجه نه رسول الله زمانه کې یو کس لمونځ کولو نه لمانځه دوران کې هغه خپلې ګیرې سره لګیا و، یعنی خپل لاس دا ګیرې کې ویل. رسول الله هغه ټایم کې ویل چې لو خشع قلبهم لخشعت جوارحهم، څه کې دې زړه کې خشوع وای نه دی دا لاسونه خپو کې بیا اعضاء او جوارحو کې بیا خشوع تواضع. چونکه قلب کې زړه کې خشوع نشته، دی وجه نه یغه بدن کې خشوع نشته. لاسونه خپې خوري مثلا ګیره کې لګیا دی، سار کې لګیا دی، یو ځان ګروي منځ کې. هو مؤمن هغه دی چې الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې هغه قلب کې خشوع وي او اعضاء او جوارحو کې لاسو خپو کې خشوع وي. هغه ټول توجه المنځ کې هغه خدای طرف ته وي، خدای طرف ته متوجه وي. حضور قلب سره المنځ کوي، توجه سره هغه المنځ کوي. هغه داسې نه وي چې مثلا المنځ خاتم کې ورسته ته پته ولګي چې المنځ کول. المنځ دوران کې هغه مثلا داسې نه وي چې هغه المنځ دوران کې خپل کاروبار کې خپل بزنس کې هغه ذهن مشغول وي، هغه بل چې کې مشغول وي هغه ذهن. بدن نه مثلا ویلوړ وي مصلا باندې جای نماز باندې ویلوړ وي، خو ذهن او قلب بل شي ته دا شي نه وي. بلکې مؤمن جسم سره سره یغه قلب او روح یغه خدای بارگاه کې حاضر وي. الذين هم في صلاتهم خاشعون. دی وجنا پکور دې دې صفات طرف ته انسان متوجه شي. بنیادی او کلی صفات ده چې مؤمن هغه ده چې هغه المنځ کې خاشع وي. دا ذهن پکور دې مو بسو مؤمن هغه نه ده چې هغه المنځ کوي. المنځونه ټول مسلمان کوي، ډېر فاسق او فاجر وي ځنه غال المنځ کوي. خو پکور دې مؤمن او صفات مؤمنین او صفات ځان کې پیدا وکړو. اول صفات چې المنځ کې خاشع وي، او کله خشوع راغلو المنځ کې، تواضع راغلو، عاجزي راغلو المنځ کې، قلبي او ظاهري، نو بیا دا المنځ اثر کوي. بیا دم المنځ معراج المؤمن جوړیدا شي، مؤمن معراج جوړیدا شي. بیا دا المنځ عماد الدین، الصلاه عماد الدین دا جوړیدا شي. بیا دا المنځ تو من کوا شي فحشاء و منکراتونه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. او که حضور قلب کې نه وي، خشوع نه وي، تواضع نه وي المنځ کې، نغال منځ بیا مفحشاء و منکراتونه من کوای نشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.